بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العلم وصلى الله على النبي الأمي العربي الكريم. پرون تاسو د کتاب العلم مناسبت کتاب الایمان سره او د کتاب الایمان کتاب الوحی سره دا وورید. بعضو نسخو کې اول بسم الله د ورستو بیا کتاب العلم او دلته اول کتاب العلم دا بیا ورپسې بسم الله. نو جواب دا ده چې دا د ناسخ ناقلین او کاتبین او دا څوک چې دا نسخې لیکي دا د دوی نه سهو شوي، ناقل او ناسخ نه سهو شوی دا نو هغه بسم الله لاندې راوړی. نو ربط مخکې موږ بیان کړ چې ایمان نه بعد په انسان باندې احکام فرض کیږي، د مکلف شي او د احکامو معرفت دا په علم باندې موقوف ده. او چونکې بیا به دا سوال پیدا شي چې یاره بیا خو د ایمان هم په علم موقوف، په کار دا ده چې دا کتاب العلم په کتاب الایمان مقدم وي. نو موږ وایو چې ایمان مبدأ کل خیرن علما و عملا و اعتقادا، هغه د هر شي مبدأ ده، سرچشمه ده، که علمنی که عملنی که اعتقادنی. نو فلهذا غینه بل څه مخکې نشي راتلی. نن به دوه درې خبرې چې هغه ډېرې ضروري دي د کتاب العلم، بلکې د ټول کتاب العلم لب لباب او خلاصه به ورته ووایو چې دا کتاب العلم د شروع نه تر اختتامه پورې څومره ابوابو باندې مشتمل ده او څومره احادیث متبرکه د ابوابو لاندې په دې کتاب کې راځي، د دې ټولو لب لباب او خلاصه. اول دا ده چې یو ته علم دینی وای، بل ته علم دنیوي وای. علم دینی دا هغه علم ده چې د دې په حصول او یادولو باندې تقرب الهی حاصلي، یو بنده ته د الله قرب حاصلېږي، الله ته بنده قریب شي. تاسو وایئ بغیر د شریعت بغیر د طریقت څوک الله ته رسېدی شي، الله ته نږدې کېدی شي، تقرب حاصلېدی شي؟ پیر صاحب نه. نو علم دیني دې ته وایي چې د دې په حصول او د دې په زده کړه او یادولو تقرب الهی بنده ته میلاویږي او حاصلېږي. او علم دنیوي د دې په مقابل کې دا هغه علم ته وایي چې په دنیا کې بنده ته مراتب او مال او جاه او قدرت او منصب ملاوي. اوس که انجینیرنګ کوي، که میډیکل کوي، که اګریکلچر کوي، دا ټول خو به یا به انجینیر جوړیږي، یا به ډاکټر جوړیږي، یا به ساینسدان جوړیږي، یا به بزنسمین یو شی جوړیږي. نو د دنیا علم هغه ته وایي چې په دې باندې مراتب، جاه او مرتبه او منصب او دولت د دنیا حاصلې. بیا دا د دنیا علم یو هغه ده چې مفضی الی الکفر والمعصیت. بعض علوم په دنیوي علومو کې دا دي چې څوک یادوي نو یا کفر ته رسوي یا معصیت ته رسوي. دا د استشراق علم د مستشرقین ولې کفر ته رسي او معصیت؟ ځکه دی دا علم چې یاد کړي نو دی لب لباب دی چې مفضی الی الکفر والمعصیت. د دنیا په علومو کې علی الاطلاق دا یاد ساتئ چې کوم علم دنیوي مفضی الی الکفر والمعصیت حکم دار چې دا حرام یادولی حرام دي. ولی سړی یا کافر کوي او یا مجرم او ګناهګار جوړي. او کچېرته مفضی الی الکفر نه وي، که هغه هر علمي د دنیا په علومو کې او مفضی الی المعصیت نه وي، حکم یې دا چې مباح ده.
اوس که څوک ډاکټري کوي مباح ده، انجینري کوي مباح ده، ساینسدان ځان نه جوړوي، بزنسمین ځان نه جوړوي، انجینیر جوړوي، چې هر علم کوي و چې مفضي الی الکفر والمعصیت نه ده نو حکم اباحت بس مباح ده. یاد کړه د علم دینی اقسام او حکم. دینی علوم اولا دو قسمه، یو ته علوم ظاهری وی. علوم ظاهری چې هغه قرآن شریف د احادیث دی، اجماع و قیاس، او چې کم علوم مستنبط دی د قرآن شریف او د احادیثو دیتا علوم ظاهری وی. قرآن شریف علم د احادیث علم او علوم مستنبطه من القرآن والحدیث. دا 1,15,00,000 جزئیات په فقه مذهب حنفی کې دي، نو دایله څه نه راویستي؟ خو د قرآن شریف او حدیثو نه راویستي. 1500 آیاتونه د احکامو دي هغې نه راویستي، او 3000 یا 5000 احادیث د احکامو دي. دا 1,13,00,000 جزئیات یوازې حنفی فقه کې دي. داسې به مالکی کې وي، داسې به حنبلی شافعی کې وي. دا ټولو ته علوم شرعی ظاهری وای. حکم درته وای. دویم ته علوم باطنی وای. د علوم باطنی ور منګ هر قسم تصوف کوه، تعبیر کولای شو. د تصوف علوم، د طریقت علوم، د تزکیه او د تصفیه علوم، وزه علوم باطنی دي. په دې باندې پوه شو د خیر سره. د علوم باطنی او زد ظاهری علوم خو اصلاح د ظاهر، عقیده د جوړه شي، د عبادت طریقه د جوړه شي، دعا اخلاق د برابر شي، درې معاشره د برابر شي، څلور معاملات د برابر شي، 5. نو دا فائدې دا د علوم ظاهری وشوي. او چې کم علوم باطنی دي پیر صاحب، د باطنی علوم تاسو خو تیار طریقت سره منسلک است. دا دی الله فضل چې کم طالب په طالبۍ کې یو سلسله کې د یو پیر او مرشد او مربی سره بیعت کړي، نو د باطنی علوم دی هغې کار سره څه کوي؟ د زړه کیفیات بدلی را بدلی. په زړه کې چې کومې پټې بیماری دي د هغې علاج معالجه کوي. د زړه کیفیتونه د تصوف په علومو باندې چې موږ ورته باطني علوم وایي، په دې باندې د زړه کیفیتونه بدلی. ذکر مه کوه نو ناست څه پریشانی درته راغله، سوچ کوې نور به سوا کېږي. خو که د سوچ په ځای د ذکر یا مراقبه یا د پیر مرشد صحبت او مجلس ته حاضري وکړه، د زړه کیفیت به د علی الفور بدل شي. خفګان، پریشانی، ټینشن، بېچیني دا هر څه به ختمه شي. دا وګورئ، دا فایده د علوم باطني و. بل زړه کې چې څومره بیماری دي پټې، څنګه چې بدن ته بیماری لګېږي داسې زړه ته لګي. د زړه د بیمارو علاج دا تصوف باندې کېږي باطني علومو سره، لکه د ظاهري اخلاق و معاشري عقاید و عباداتو د دې اصلاح په ظاهري علومو باندې کېږي. اوس خو پوه شو که نه؟ بیا مولانا صاحب د بخاري شریف شارحین وایي کم علما چې ظاهري علومو پسې روان دي هغه یاد، هغې ته مهارت میلو شي، یا ورته اصحاب شریعت وایي، اصحاب شریعت، او یا ورته فقها، فقیه عالم، فقها چې چاته ظاهري علوم به تمامها یاد. نو فقها هم ورته وایي
او دقرنګ اصحاب شریعت ورته وایي او چې چا باطینی علوم حاصل کړي یاد کړي دي د تصوف علوم چې چا یاد کړي دي نو دې خلکو ته ارباب طریقت هم وایي ارباب طریقت خاوندان د طریقت او د دې سره سره ورته د صوفیه کرام هم وایي صوفیه کرام او ارباب طریقت ورته وایي ګوره مولانا صاحب یو شریعت شو بل طریقت شو او چې داسې یو عالمي چې هغه صاحب شریعت می هغه صاحب طریقت می هغه ته الله پاک علوم ظاهریم ورکړي دي او هغه ته الله پاک علوم باطنیم ورکړي دي دته دوه نمونه اخیستلی کېږي دته ویلی کېږي جامع عالم دین جامع عالم دین جامع په دې وجه ورته وایي چې هم الله د شریعت علوم باندې مالا مال کړی ده او هم د طریقت جمع شو که نه او ګوره من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق امام دار الهجرة امام مالک سے بوئی چې د یو کس علم نه پوټه علم نشته او ځان پیر جوړ کړي وای کله د پیری زندقیت ته ورسی ځکه علم نشته کنه او څوک چې علم وکي تصوف نه کوي وای کله د عالم نه فاسق جوړ شي ومن جمع بینهما فقد تحقق او چې چا جمع وکړه د شریعت او طریقت فقط تحقق یقینا چې د حقیقي علم میلوش حقیقي علم چې هغه طریقت او شریعت ظاهری او باطنی دواړه محقق عالم دین جامع عالم دین ورته وایي دا یو خبره می تر دې ځای درته بیان کړه دویمه خبره بیا تاسو ته مو ویل چې کم دینی علوم دي د هغې حاصلول د دې حکم څه ده فرض ده واجب ده سنت ده مستحب ده که مباح مولانا صاحب ځان سره دا ټکه یاد ساته په احکام شرعیه و علوم د شریعت کې د فرایض و علم فرض چې کم فرایض دي د هغې علم هم فرض د واجباتو علم واجب د سنن علم سنت ده د مستحباتو علم مستحب او چې عام مباحات دي د هغې حاصلول دا علم مباح نو حکم باندې خو پوه شو ما درته حکم پورا تفصیلی بیان چې په احکامو د شریعت کې علومو د شریعت چې کم فرایض دي د هغې علم هم فرض ده یادولی چې واجب دي یادولم واجب چې سنن دي یادولم سنت مستحبات دي یادولم مستحب مباحات دی یادولم مباح خبر مالکه پورا تفصیل سره می درته دریم خبره او امام صاحب دا ټول طریقت او شریعت په یو تعریف کې رانغاړل او هدايه کې موږ نه کوو معرفت النفس ما لها وما عليها کله امام ابو حنیفه دا تعریف چا یاد کا چې معرفت النفس ما لها وما عليها په دې دوو ټکو کې امام صاحب دې کې فقه هم ده دې کې تصوف هم ده دې کې قرآن شریف هم ده دې کې احادیث هم دي
دیکھ د فرائض و واجب و سنن و مستحبات و د هر څه علم هم پکې جامع معنی تعریف امام صاحب کړه درېم څلورم خبره دینی علوم بیا په دوه قسمه دي یو ته علوم کسبی وای او یو ته علوم وهبی وای دویمه نامه ده لدونی علوم کسبی دیتا وای چې هغه په کسب او په اسباب حاصلی دی هغه په حصول کې د کسب او د اسباب دخل لکه ګوره مولانا صاحب دا تاسو چې ماشاءالله ونیمه بجې را روان و بجې ازری ونیمه بجې او کتابونه در سره او په مدرسه را دینه نشي دارالحدیث کې نه کتابونه مخته دا ټول کسب کدا څنګه ده دا کسب ده که کسب نه وای نو مدرسې ته مونږ ولی راځو که مونږ ته علم بیا مونږ دا کتابونه ولی دا غټ غټ سیټونه ځان سره ګرځو دا زمونږ کسب په دې کې داخل ورنه کورو کې بناستو هر یو به د علم ګوډی وای کسبی علوم دې ته وای چې هغه کې د کسب او د اختیار دخل هغه کې د اسباب او دخل دا من تاسو چې کم کوو مدرسو کې دا کسبی علوم او دویم قسم دم دینی علوم شو دویم قسم دی هغه ته وهابي وای او وهابي دې ته وای چې هغه کې په کسب او پاغه کې د اسباب ولکه کتابونه مدرسه و غیره د دې دخل نه هغه محض ورکړه الهی ده هغه خالص الهی عطیه ده ورکړه د چې چاله ورکړي خو یو واجب خبره چې هغه د احسان الله خو لوی پیر د څلورو سلسلو کې خو څوک پیژنې نه ما اوسم بیا د بي وکړه چې نوم سره مې باید ویلې وای چې شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ پیری طریقت و رہبر شریعت محقق و مدقق جامع عالم دین حضرت مولانا احسان اللہ سے دامت فیوزاتهم ورحمت اللہ تعالی علیہ یو مقام دی نبوتی یو مقام دی ولایتی زده که دنن نور نظم چا چې تصوف سره آشنایی وي تعلق یې هغې ته پته او په دې کې چې کومې لانجې دي په کتابونو کې چې مقام د ولایت اعلی و اولاد او په مقام د نبوت وزه قول راجح پکې دا ده چې مقام د نبوت اولاد دا وهابي علوم چې الله ورکوي یا به مقام د نبوت ته ورکوي یا به د ولایت مانا یا نبی تا وحی سره یا ولی تا الهام سره ولی تا الهام کیږي کنه نو دا وهابي علوم با الله یو ولی تا بزرگ متبع د سنتو د نبی تا په اتباع کامله چې دا علوم ورکوي وهابي نو دا مقام د ولایت شو ولی دا الهام کتاب نو استاد نو او خدای پاک علم ور دا ډیر داسې شاه ولی الله رحمه الله حجت الله البالغه کې وای خلق به وای چې دا شاه صاحب څومره لوی یوازې په حجت الله البالغه کې دنیا علوم جمع کړي وی دا زما کسب نه ده دا وهابي علوم الله پاک سینې ته واچي یا نبی ته اچي چې په مقام د نبوت باندې فایزي یا ولی ته د الهام په ذریعہ چې هغه مقام د ولایت باندې فایزي نو بیا کله داسې درته وایي چې هلکه د دې وهابي علومو دوه قسمه د الهام د وحی ده بیرته به خبره همدا زما و خبرې ته راشي چې وحی ده نو وحی خو نبي نه غیر بل ته نه کېږي
الهام د الهام خو ولی نه غیر بلته نه کی او کته وای چې مړه ډیر خلک دي فاسقان فاجران دي الهام ورته کی نو خو زه در سره نه منم چې یو سړی د فاسق او فاجری د صورت او سیرت د نبی نه خلافي او ته الهام هغه وسوسه ده هغه ته چې څه کېږي وسوسه ده موسوسه چوله د شیطان او دا ولی متبع سنت چې سوا ظاهر او باطن دی آقا مدنی په سنتو برابر ده د زړه ته چې وشو الهام او الهام او القاڅو کوي فرشته پدیم پوي شوي اوس ته رحمت الله وای کنه چې په اوس وخت کې کم مقام باقی ده څومره اسانه سوال مې ته نه و دی به وایي چې ولا ډېر سخت د بادر کلي کې یو پیر صاحب تیر شوی چا به نوم اورېدلی او هغه پیر صاحب چې و وزیر و مولوي صاحب باندې مشهور او ډېر ښکلی عالم و زما د والد صاحب کلاس پیلوم نو په دې بادر کلي کې اوسېده یو زوی د هغه دلته د ساینس کالج سره یو جومات کې امام موږ نشر عقاید هم ویل نو هغه ښکلی عالم سراجي د طالبانو ته ویلې خانقاه کې به طالبان راته سبق هغه یو ورځ به د طالبانو کې یو معمر طالب کېناسته او اوس هم ژوندی ده خو دومره ساده ده چې د سادهتوب ورباندې انتها دا ټلیفون چې راووتل راغله نو دا ټلیفون سړی داسې نیسي که نه چې نو ده به دا ټلیفون داسې ولټه نیولی سړی وخت ته نیسي ده به خولې ته هلو چې اواز خو به رانغی نو په خولو خو سړی اواز نه اوري زیاتي به په کنځلو شروع شو ستا ښځه ستا هسې مې تکلیف دی زنګ راوهې او خبرې نه کوې نو چې تا به دومره ورته ویلې چې و پیر صاحب نو دا ټلیفون دې ولټه نیولی دا وخت ته سم ونیسه تا ته به یې کنځل زومې زموږ شاګرد و یوه شپه 12 بجې ورخطا راغی زما کور چې هله شا به ټلیفون راته میلاو که افغانستان ته هلته زما یو خورکۍ ده چا ویلي چې مړه شوې زه یې تپوس کوم وایي زما ټلیفون کې روپۍ نه وې او 3-4 روپۍ وې ما ورته ویل که پاکستان کې هر ځای ته کوي کېږي ورباندې یو دوه خبرې خو افغانستان ته نه کېږي وایي ما ته وایي کراچۍ ته کېږي ما ویلې وایي غر د خره زوی زوم ته وایي وایي کراچۍ لرې ده که جلال آباد لرې ده وایي جلال آباد ته خو د پېښور نه 120 کیلومیټره لاره او کراچۍ ته 1400 کیلومیټره یا 2800 څه چې دي خو کراچۍ ته کېږي او جلال آباد ته نه کېږي خو داسې ووایه چې نه در کوم یو ورځ یې د پیر صاحب سراجي کې سوال ته نه و او مشهور هم په پیر صاحب باندې و دا ملا صاحب وایي پیر صاحب چې 20 نه 19 لرې کې نو څو پاتې کېږي 20 نه چې 19 منفي کې څو پاتې کېږي نو پیر صاحب سوچ کوو بس کتاب یې واخیست روان شو وایي یاره استاده وایي تم سړی په شرمونو شرموې چې سراجي کې کوم ګران سوال یې هغه په ما کې نو چې 20 نه 19 منفي کې خو یو پاتې شو که نه هغه طالب چې هغه له درسه ته نه لاړه اشرف الله مولوي صاحب نومېده دا پیر صاحب بس بیا یې ورسره سبق هم پرېښود او پیري مریدي هم ورسره وایي سراجي کې زه شرمولی یم ګران سوال یې ما نه کړ ګران سوال احسان الله صاحب 20 نه 19 ځکه هلته خو د حساب ضرورت یې کله استاد ټوکه مذاق و مزاح وکړي لکه ما اوس درته وویلی چې کم مقام باقي ده او دا خبره اظهر من الشمس و ابین من الامس ده خو کېدای شي چې رحمت الله صاحب ما ته هغه پیر صاحب غوندې جواب راکړي چې کم ګران سوال یې هغه په ما کې داسې ده که نه ګران ده که آسان ده خو جواب نه وایي یاره
و زما ګلالۍ بچه دومره خو ته سوچ وکړه چې مقام د نبوت خو ختم شوی رسول الله ختم النبیین ده د نبوت مقام خو نه ده پاتې میرزا احمد چې ټټۍ کې مړ شو هغه ته خو موږ پیغمبر نه وایي نو چې مقام د نبوت ختم شو خو دا معنا چې مقام د ولایت به تر قیامته باقي نو اوس به الهامي وحی بنئ او دا الهام څه ده دا وهابي علم او دا ګوري که تاسو کتابونه وګورئ کنه داسې خلک شته چې هغوی 15 ورځې مدرسې ته نه دي تللي یا ټول کال کې استاذ ته یو ځلې کتاب راخیستی ده اوله یو حدیث او اخر او د شیخ الحدیث جوړ شوی ده تاسو د پته نشته که دا موږ درته وایو دا کیسه ډېره غټېږي خو ما ویلې چې علوم دیني 2 قسمه دي یو ته وایي کسبي دا موږ تاسو د شریعت علوم یو ته وایي وهابي لدوني چې کسب سره هېڅ کار دی هغې نه یو 15مه خبره به هم دلته درته وکړمه چې هغه هم ډېره ضروري ده یوه لانجه په کتابونو کې یوه لانجه راځي چې الله پاک آدم علیه السلام ته چې کله جوړ کو بیا فرشتو ته ویل اسجدوا او وعلم آدم الاسماء فقال انبئوني وای ګوره د الله پاک چې حضرت آدم ته فضیلت ورکړی دی په علم ورکړی که په عبودیت ورکړی او که نه په تعلیم ورکړی نو دا غټه لانجه ده زه هغه خو هلته تېره شوې زموږ څه کار دلته خبره دا ده چې د آدم علیه السلام مستحق د خلافت جوړ چې خلیفۃ الله فی الارض دا استحقاق د خلافت ورته په څه باندې میلاو شو دی په کم شي باندې مستحق د خلافت شو انی جاعل فی الارض خلیفه دو درې خبرې چې هغه ستا ذهن کې به یا وینه او کوي کېدی شي چې لږې زړې شوي تجدید به یې بیا وکړي 3 قسمه مخلوقو فرشته دی کې خالص عبودیت سره له شائبې د انانیت خبره نازکه ده خو چې ځان پې پوه کې که نه که بل مولا سره ونښتی بیا به د خرابۍ راته منګه وی آدم علیه السلام چې مستحق د خلافت جوړ شوی خلیفه و فرشته جوړ نه شوې عزازیل جوړ نه شو دکې لوی صفت چې و هغه عبودیت نه پکې انانیت و نه شبهه د انانیت هغه څنګه ابلیس ته وویلې چې سجده وکړه هغه ویلې کوم قال انا خیر انا ویلې که نه انانیت صراحتاً ذکر که انا خیر ز افضل من و افضل څنګه مفضول ته سجده و فرشتو خو سجده وکړه بېشکه خو چې کله الله پاک د فرشتو سره مشوره کوله انی جاعل فی الارض خلیفه فرشتې ورته څه وایي اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح خو موږ یو که نه موږ یو الله ستا تسبیح او ثنا او حمد وایو ګوره دلته شبهه د انانیت راغی موږ یو او آدم علیه السلام کې خالص عبودیت عبدیت نه پکې انانیت او نه پکې شبهه د انانیت دغه وجه وه چې دی الله مسجود الملائکه هم وګرځو معلم الملائکه هم وګرځو او د ځمکې خلیفه هم وګرځو او فضیلت چې ورته ورکړو په علم باندې ورته ورکړو علم هم سبب د فضیلت ده او تعلیم هم سبب د فضیلت په دې باندې پوه شو د خیر شپږمه خبره دلته براشي باب فضل العلم نو تا ته وایي چې یروره کتاب العلم کې دا ټولې خبرې راغلې فضیلت د علم فضیلت د عالم فضیلت د طالب العلم
فضیلت د کتب د علم، فضیلت د مدارس د علم، نو ورپسې باب فضل العلم دای ولی راوړ. نو تبه چې جواب وکي چې دا ابوابو کې کم تراجم راځي داسې به ووایي چې ګوره مخکې فضیلت د علم و اوس فضیلت د علماو ذکر کوي. نو یو فضیلت د علم کا او بل فضیلت د عالم، یو کې اشاره کا فضیلت د علم ته او بل کې اشاره کا فضیلت د طالب العلم. کتاب العلم کې ذکر شو نفس فضیلت او فضل العلم. د فضل یو معنا د زیادت او زیادت په علم، نو تکرار برانشي. کتاب العلم کې فضیلت ده او فضل العلم کې فضیلت ده، تکرار وینا. کتاب العلم کې د نفس علم فضیلت بوالو او فضل العلم کې به د عالم او د طالب فضیلت والو. کتاب العلم کې به د نفس علم فضیلت والو او فضل العلم کې به زیادت فی العلم والو. ځکه د فضل معنا فضیلت هم راځي او د فضل معنا زیادت هم راځي، دواړه ترېنه اخیستی شي. بیا مولانا صاحب مبارکه د څلورو امامانو اختلاف د دا ومه خبره شوه په کتاب العلم کې. هغه دا ده چې په علم کې مشغوله کېدل بهتره دي او افضل دي که په نفلي عباداتو کې او که په جهاد فی سبیل الله. افضل او بهتر کارونه خو ټول د دین، ټول شعبې د دین دي، خو په کم یو کې شغل افضل او بهتر د ټکو ته لږ ګورئ. امام ابو حنیفه، امام مالک رحمهم الله، دی دواړه وایي چې په علم کې شغل، نو شغل د طالب هم یو د عالم هم، دا د استاذ لګیا ده او طالبان ناست دي او مشغول دواړه دي. دا شغل فی العلم افضل من الجهاد هم ده او افضل من النوافل هم، چې جهاد فرض علی الکفایه. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وای پکار دا ده چې موږ ولګیږو علم پسې، زمونږ د زړونو لګاو تعلق علم سره یې، زړه نه په علم پسې. خو که موقع د جهاد راغله په همدغه زمانه کې چې علم پسې لګېدلی، نو بیا شغل فی الجهاد افضل. اول نه به ولګېږي علم پسې، خو که چېرته په دې دوران سفر د علم موقع د جهاد لکه فلسطین کې جهاد ده او موږ تاسو بارډر وی ورتلی شوی، نو شغل فی الجهاد د احمد صاحب په نسبت بیا افضل. امام شافعی صاحب چې اکثر مذهب دی چې اشتغال بین نوافل و تخلیل العبادت افضل، خو په دې باب کې وایي چې د ټولو نه زیات افضل د جهاد او تخلی او اشتغال بین نوافل نه زیات افضل ترین هغه اشتغال بالعلم. شاه ولی الله رحمه الله هغه داسې وایي، وی زما د الله په هستی باندې قسمی چې تعلیم او تعلم کې شغل افضل ترین عبادت. په تعلیم او تعلم کې ګوره، زه تعلیم تاسو تعلم منځ کې دا علم یاوی خی بل یادی، نو فلهذا چې خی معلم ورته وی معلم تعلیم کوي، او چې یادی متعلم ورته وی متعلم تعلم.
دی قسم سره وایي چې زه دا وایم چې دا افضل. بیا که تاسو خیالي فضل العلم لاندې امام بخاري حدیث نه ده راوړی بلکې د قرآن شریف یو دوه آیتونه یې راوړي. سوال دا پیدا کېږي چې امام بخاري عادت شریفه دا ده چې باب راوړي نو هغې لاندې مناسب روایات راوړي او دلته حدیث را په ځای آیاتونه راوړي. دا ولې؟ اول جواب به وکړي چې د تراجمو په باب کې امام بخاري مختار که تراجم مجرده راوړي معنا بالکل عنوان ورسره نه ام صحیح ده محض تراجم او که ترجمه لاندې د قرآن آیاتونه راوړي چې مناسبت له ترجمه الباب سره دام صحیح ده. اوس دلته هغه آیاتونه راوړي دي چې له ترجمه الباب فضیلت علم سره مناسبت. دا به ټوله بخاري کې امام بخاري داسې وکړي لکه څنګه چې مناسب احادیث راوړي که ترجمه الباب سره مناسب آیاتونه کله نه کله هغه راوړي. نو دلته د احادیثو به ځای دا راوړي. دویمه دا ده چې قرآن شریف قوي ترین حجت او دلیل ده او په اصول اربعو کې اوله مرتبه هم د قرآن شریف. دریمه دا ده چې دا باب کې احادیث چې نه دي راوړي دا ځکه چې دې باب کې داسې احادیث چې هغه په معیار او شرط د بخاري برابري هغه ورته میلاو شوي نه دي. چې کم احادیث د امام بخاري د معیار چې داسې راوي چې د مرویانو سره ملاقات شوی ملازمت شوی او ضبط او اتقان ولري هغه شانته روایتونه چې ورته میلاو نشي بیا نه راوړي بیا باب مجرد راوړي یا د هغې په ځای آیات راوړي. او یا دا ده چې احادیث نه دي راوړي آیاتونه راوړي تشخیص مطلوب تشخیص الاذهان چې دې باب لاندې مناسب احادیث طالبان پیدا کوي چې زه ورته رانوړم طالبان به په ذخیره د احادیثو کې داسې روایتونه د خپل ځانه پیدا کی چې مناسبت له دې سره وي. دې ته وایي تشخیص الاذهان تیزول او امتحان په ذهنونو د طالبان. نو ته به ووایي کتاب العلم کې دلته چې نور به ابوابو کې د مشکات د کم روایتونه من سلک طریقا یطلب داسې نور دا به راوړي نو د طالبانو په اذهانو امتحان مطلوبي دی هغه حدیث پرې. وقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله اوچتای الله پس کې په ثواب کې او په کرامت کې په فضل او مرتبه په دنیا کې الذين آمنوا چا چې ایمان راوړې منکم د تاسو نه دیتا لوی درجه ورکي په هغه خلکو چې هغه ایمان نه راوړي. والذین اوتوا العلم درجات دیتا عطف الخاص علی العام وی عطف الخاص علی العام. ولی مولانا يرفع الله الذين آمنوا آمنوا کې علما نه دي داخل دي کنه یو ځای کې پوډریان ناست پوډریان خو معاشره کې داسې دي چې خلک ورته اډو د انسان په نظر ځکه خپل ځواني باندې خزان په خپل لاس راوړي نو څوک سلام کلام نه کوي لاس ور سره نه میلاوي کرکه نفرت. یو عالم تیرې دا ورته سلام اچول پوډریان ډېر خوشاله شوي. دا یو پوډری بل ته وایي ما تا ته نه ویل چې مولیانو کې مسلمانان شته خو تا نه منله وی ما بتا ته ډېر ویل چې مولیانو کې مسلمانان شته خو تا نه منه ودې که ته موږ ته سلام وکړو نه مولیان خو په مؤمنانو کې شامل وکنه. والذین اوتوا العلم درجات تخصیص بعد تعمیم دیتا عطف الخاص علی العام وی او چاته چې الله علم ورکړی درجات دی هغه درجې نو بیا ډېرې زیاتې اوچتې کړي دي فی الدنیا والآخره امې په دنیا کې درجې اوچتې کړي ورته هم په آخرت.
والله بما تعملون. اوس درجات جمع ده، یو درجه څومره ده؟ څومره بس الله ته د دې درجه عزت عظمت او مرتبت او منقبت معلوم مونږ ته نه ده. د خدای د شان سره لایق درجات، د دې درجات او تعیین او تهدید چا نه ده کړی. الله د علماء درجه جمع راوړي دي، ډېر درجات یې ورکړي دي، یوه درجه د بلې نه اعلی او اولی او بالاتر. څومره بالاتر دي موږ ته علم نشته. بس الله ویلی دو تنوین راغلی ده، دا د تکثیر او د تعظیم دواړو دپاره ده. درجې هم ډېرې دي او هره درجه عظیمه درجه ده. والله بما تعملون خبیر. اوس دا درجات چې ورکوي عالم ته، په تش علم ورکوي مال جواب راکړي، که په علم مع العمل ورکوي. علم سره چې عمل نه وي والله که درجه نه بیا به درکوي. درکات لاندې په ځمکه کې پوړۍ په پوړۍ کوزېدل لکه تیخانې ته چې سړی، او درجات بره پوړۍ په پوړۍ ختل. چې علمي عمل نه وي بیا به درجات نه وي، درکات به وي. دې نه پته ولګېده، دې نه چې اوتو العلم درجات، چې هغه علم مفید چې مفضي الی العمل، په هغه علم به درجات ملاویږي عالم ته په ورځ د قیامت چې هغه مفضي الی العمل او د عالم په دې علم باندې عمل کړي. او مقوله خو تاسو ته یاده ده، جمیل ته یاده ده، ملک ورته وی مقوله ده په دې باب کې، خو خبره خو مې درته مخې ته کېښوده چې آیات نه پته ولګېدله چې هغه علم چې مفید وي هغې باندې درجات دي، او مفید علم چې مفضي الی العمل. په دې ځای کې یو مقوله ده د علماو چې د علم سفر سړی کوي او شریعت سره طریقت سره هم تعلق یې، هغه ته دا مقوله یاد دی. ګوره مولانا صاحب، العلم بلا عمل عقیم. کم علم چې عمل ورسره نه شنډ علم. عقیمه هغې ښځې ته وایي چې بچي نه راوړي. عقیمه هغې ونې ته وایي چې میوه نه کوي. کم علم چې عمل ورسره نه عقیم شنډ علم. ښځه خلک بچو دپاره کوي، نو چې بچي نه راوړي په دې څه کویم؟ دا یو بل کار دپاره خو نه کوي. اصلي مقصد خو توالد و تناسل. ونه بوټه د میوې دپاره چې نه کوي بیا پې څه کوي؟ علم د عمل دپاره. او دویم والعمل بلا علم سقیم. والعمل بلا علم، او کم عمل چې بغیر د علم نه دا بیمار ده. دا څه ده؟ خو اکثره شریعت نه خلاف یې کنه. قرآن شریف نه وی ولا تقف ما لیس لک به علم. عمل په هغه خبره مه کوه چې علم درته نه وي. نو چې عمل وي او علم ورسره نه وي سقیم ده، او چې علم وي عمل ورسره نه وي عقیم ده. والعلم مع العمل صراط مستقیم. علم چې سره د عمل نه دا صراط مستقیم ده. چې علم می عمل می دا صراط مستقیم هم ده، دا علم مفید هم ده، او د درجات و وادیم په دې علم باندې. وقوله تعالی ورب ربی زدنی علما. او اے پیغمبره چې اے زما رب زما علم زیاد کا. اے پیغمبره دو وایه چې الله زما علم زیاد کا. دینه دا معلومه شو امام رازی وایي. امام رازی رحمت الله علیه د همدې آیت نه راوباسي زیادت په علم کې مطلوب ده، مقصود ده، محبوب ده، مرغوب ده. ما څلور الفاظ ذکر
دا سم نه چې الفاظ مترادفه او معنا واحده ده جدا جدا معنی دي دا راشده دا ګوټه ته وکړه دا پیاله وینځ دا وړ پکې ډېر خی صفه کله وکلاهما طریق مستقیم او رب زدنی علما خدای زما علم زیاد خو معلومیږي چې علم اشرف د شرافت پکې رزق د زیادت دا څنګه دی ویل کو رب زدنی مالا قل رب زدنی اولادا قل رب زدنی حسنا وجمالا بلکې رب زدنی علما زیادت په علم کې مطلوب شو مقصود شو محبوب او مرغوب ده وای دا بل باب واورا کنه چانه چې د یو مسلې په حواله تپوس وشي او دا عالم مسئول عنه بالفعل مصروف ده په درس حدیث یا د دین په مسله کې لګیا ده خبره شروع ده او چاته نه مسلې تپوس وک په دوران کې د درس کې د جواب نه ور دوران درس کې به چې کله خپل خبره ختمه کی فارغ شي هغې نه پس به د سائل د سوال جواب وري اوس که دا تاسو وایئ چې دا طالبان دوران درس کې یا تقریرا یا تحریرا تپوس کوي د استاد نو دوران درس کې استاد جواب نو مولانا صاحب دا درس دا تعلیم تعلم ده او ما هغه مسله یاد کړې چې زه دلته ناست یم تاسو ته سبق ښیم او بار نه یو سړی راځي او هغه د قربانۍ په حواله د یو مسلې تپوس کوي هغه د دې درس سره تعلق شته دا سائل د دې درس په شرکاو کې ده دغه تپوس چې ده وکړه دا زموږ د درس حصه ده نه ده که نه نو رسول الله مبارک ته یو عربي راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي متى الساعه قربان دا قیامت بنو کله راځي وقت مقرره د قیامت تینا تپوس وکړه که حدیث جبریل نبی علیه السلام شروع او هغه حدیث خپل خبره سر ته رسوله په دې ناستو کسانو کې یو وایي چې رسول الله د رسائل خبره وانه اورېده ځکه جواب ورنک دا یو بل سره ووایي لکه احسان الله جمیل ته اوس دغه خبره وکړه نو دا معنا چې یاره دا مسله نو زه وایم چې ده به ده ورته ویلي چې یاره دا رسائل دغه سوال د عالم په دې وخت کې ډېر بد وګڼه چې مله ټیم ته ګورئ نه درس ته راخلاص یو د مسلو تپوس کوي د غصې نه جواب ورنک مثلا هر احتمال شته که نه لیکن رسول الله مبارک واورېد سوال پویم شو ور باندې او دا چې جواب یې نه ده ورکړی د غصې د وجې نه بلکې هلته بالفعل رسول الله په یو اهمه مسله کې شروع ده هغه مسله په منځ کې ناتمامه پرېښودل نه غواړي بیا طالبان استفاده پوره نشي کوی چې کله هغه خبره پایه تکمیل ته ورسوله وی هلکه تپوس چا کړی راشه سړی خو هلته ناست و وی ها انا یا رسول ها قربان زه یم دلته ولاړ وی راشه وره جواب یې ورکړه خو ده ته یې تادیب ورکړه چې په دوران درس کې به تپوس نه کړي تپوس چې ته کوې چې کله سړی د درس نه فارغ شي استاد دا داسې خلک هم موږ طالبانو 1984 شرجامي کال څلورمې درجې ته خلک د شرجامي کال وایي ځکه غټ کتاب پکې دی نو موږ باړه ګیټ کې اوسېدو عبید الله چترالی رحمت الله علیه سره په دوهم ځل شرجامي وی هغه په ټوله پښتونخوا کې مشهور او چې یو ځل به د بهر وویلې کافیه شرجامي بیا به د سره وویلو نو هغه بل شان ډېر لوی جومات د اوس هم دغه چې باړه ګیټ ته ځي مخکې د ریل پالټي راځي پټلي ده په دې باندې مثلث جومات دې کې موږ طالبان اته کسه پراته وو پخوا به جوماتو کې مدرسو کې کم باړه ګیټ مدرسه چې جوړېده اولني طالبان یې موږ
دا دارالعلوم هادیه کې جګړه وشوه نو عبیدالله چترالي صاحب ته نه لاړ موږ ورسره لاړ په همغه کال را روان کال ته بیا افتتاح و نو موږ ته وی دې جومات کې هغه امام ته وی دا به تا سره وی ډېره وظیفه دې ټولۍ بازار د کار به یې کي نو امام به د ماسپښین مازدیګر جمع ته نه راته ما ته وی ته جمع ورکوه طالب یې هسې پروت یې مرور خو جمع به ډېره درانه وه 18 په بازار نو دې کې زه اقامت وویله شو ما نیت تړه یو کس را وړاندې شو استاد جي ودرېږه نیت مه تړه طالبانو موږ وډار شو چې یا الله خیر موږ نه څه شوي ټول جومات ډک ده په دې وخت کې دا سره دې کې هغه د جومات یو مشر ګیری نه وه ملک یې ورته ویل هغه ولې صبر وکړه مونځ وکړي وایي نه دا ډېره ضروري مسله ده دا به اول ما ته ووایي زما په بدن لپی راغی ما که څه تهمت الزام وایي ضروري خبره او که مسلې تپوس هم وکړي مونږ خو طالبان نو مسله مونږ ته چېرته خو زه را وړاندې نو رحمت الله تپوس یې تا غوندې ګران و وایي ښه دا موږ د مقتدیان خو تا پسې اقتدا کوو ته په چا پسې اقتدا کوې اول دا جواب موږ ته راکړه بیا موږ ته جمع موږ خو تا پسې اقتدا کوو ته په چا پسې اقتدا کوې نو ما ولې ګوره دا خو ډېره درانه مسله نه وه دا خلک د ټول متوجه که شور جوړېږي د دې نه مخکې چې ما دا خلکو کې مشهوره ده که نه چې موږ په امام پسې اقتدا کوو حمیدالله صاحب امام په محراب پسې کوي محراب کعبه پسې کوي او کعبه بیت العزت پسې کوي بیت العزت بیت المعمور پسې کوي او بیت المعمور الله پسې کوي عوامو کې دا مشهوره نو بس زه جواب ته پرې نه ښودم ملک دغه ځای نه دا سړی راونیو څپېڼې ورته ونیوې وایي ادراک هغه لاسپیکر یې ولګو د ډېرې غوسې نه هغه لګېدلی او خو ښه راواخېسته لاس کې ونه وای دا امام ستا په ښځه پسې اقتدا کوي ستا په انګور پسې کوي ستا په لور پسې بې غیرته دله ستا په دیکو یې له جومات ته وویسته ډېر بدماش غوندې سړی و ملک وایي ښځې به در نه راولم چې بیا مې جومات کې لیدلی وایي ټول جومات کې د شر جوړ که خلک حیران ده چې دا طالبانو به څه کړي صبر وکړه دا دومره وخت کې د شاهجان مولا نه ولې تپوس نه کوه امام یې ورته یاد وی دا طالبان درته مسافر داسې د غخ کاری کمزوري هغه سړی پوره کال په جومات بند کړی اوس سړی موقع ته وګوري سوال وکړي رسول الله مبارک په دوران در سبق کې صحابه او د تعلیم جواب ورنک چې فارغ شو عین سائل تپوس یې چې کړی او څه شو صاحب زیم راشه کله به قیامت راځي رسول الله مبارک ورته ویل قیامت راتلو علم ماته نشته چې کومه ورځ به راځي خو بعضې نښې درته وایم چې کله امانتونه ضایع شي ضیعت الامانه د ټولو نه غټ امانت دا کرسۍ ده چې کله د ملک د اقتدار په کرسو باندې نااهله کسان کېناست اوس تاسو ګریوانونو کې وګورئ په صوبایي سطح او ملکي سطح او بین الاقوامي سطح باندې داسې یو نظر وزغلوي په کم ځای کې خلک په کرسۍ اهل ناست نا اهل دي که نه دي اکثره په کرسو باندې ښځې ناستې دي تاسو وګورئ ټوله صوبه کې ډیپټي کمیشنره چې چېرته وي نو به ښځې او یا چې غټو وټو کرسۍ باندې ناستې دا به ټول وایي چې کله امانتونه ضایع شي دې کې د وړوکي امانت نه د اقتدار تر کرسۍ ټول پکې راغلی وایي بس پوه شه چې اوس قیامت رانږدې وی قربان امانت به څنګه ځای کېږي وایي چې کله اختیار نا اهلو خلکو سره راشي اختیار او د قدرت واګي نا اهل خلکو ته وسپارلی شي په جمهوریت کې اهل ته سپارلی کېږي که نا اهل ته شیخ الحدیث او یو پوډري د دواړو رایه یو برابره ده که یو طرف ته یو فاسق فاجر شرابي ولاړ یو بل طرف ته یو لوی عالم د شیخ ادریس او د شیخ قاسم صاحب غوندې ولاړي او د دې ظالم یوه رایه تېنه زیاته شو هغه وګټله جمهوریت ته که نه وایي چې کله اختیار نه اهل خلکو ته حواله شو نو پوه شه چې قیامت راغی اوس منډه ورکوه د عبارت قال حدثنا فلان قال وحدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن
بن فريح قال حدثنا ابي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من اجل القوم دا ترجمه باندې پوه شئ من سئل علما چانه چې د یو مسلې تپوس وشي وهو مشتغل او مسؤول عنه مصروفي في حديثي بخبل علمي خبره کې فاتم الحديث اول د خپل خبره پوره کې ثم اجاب السائل وای عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من اجل القوم جاءه عبد فقال متى الساعه فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاری وساتل نبی په خپل خبره اله فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال او حضور سوال واورید خو حضور غصه شو زکه جواب نه ورکړل وقال بعضهم بل لم وینا نه د دې سړی سوال وانه اوریدل حتى اذا قضى حديثه قال اين اراه دا اوراه دا ګوره قول دی راوی ده زما ګمان دا دراوی وای چې رسول الله مبارک ویل اين السائل عن الساعه اچھا چې مان د قیامت ته پوس کړی وغت څه شو اله قال ها انا يا رسول الله ها لکه مونږ پښتو کې ها قربان زیم اله قال فاذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه د قیامت انتظار کوه چې امانتونه ضایع شي فقال كيف اذاعتها د امانتونو ضایع کېدل څنګه ویجی قال اذا وسد الامر الى غير اهلي چې کله واک او اختیار نه اهل خلکو ته ولشي فانتظر الساعه بیا د قیامت انتظار کوي